پنځم سبب د الحاد د مذهب تعلیمات په مروجه عقلي پیمانه ابن سبانو اوس د مذهب د تعلیمات دي د عقلي پیمانه باندې تللو سره کیږي انسان الحاد طرف ته ځي د هر زمانه د عقل د تللو خپل پیمانه وا یو وخت د منطق فلسفه وا د منطق فلسفه هم چیرې د معتزله جلاړ وړل د اهل سنت والجماعت نه خارج شو ولې خارج شو دوی په عقل فیصله شروع کړل د قران د شریعت احکامات په د عقل په تله کې وتل نو موږ یو د دنیاوی عقل له په دغه ډېر خبره نه راځي ورته بانو نو دغه کله چې ته دا اوس د موجوده زمانه د عقل پیمانه څه شه ده د ساينس فلسفه ده او د ساينس په فلسفه باندې دا رچارډ ډاکن او د نیوټن او د آینشټاین او د څونه فلسفه دي دوی د عقل په پیمانه باندې د خدای ثبوت راولي نو د عقل په پیمانه د خدای ثبوت څنګه راولي الله رب العزت الله رب العزت د جهاد نه پاک دی الله رب العزت دا د لیدلو نه په دنیا کې او الله رب العزت څوک نشي لیدلی که الله رب العزت منګولې دلو خو بیا خو به امتحان ختم شي په امتحان کې سوال پټي که ښکارئ سوال خو پټي مولي زبانو نو دغه شانته کې بل د الله چې موږ دنیا کې ولیدلو خو امتحان ختم شو بیا به امتحان پاتې شي بیا بر سړی ناست یو د الله ذکر به کوي او د مونځ او دس به کوي او د څه به کوي د آخرت دپاره تیاری به کوي دا خو د الله نه لیدل قیامت په غیب باندې ایمان راوړل خو د دې خبرې دلیل دی او چې کله دا نه وي نو بیا به دا ظلم وي که قیامت نه وي د انصاف ورځ نه وي بیا به غټ ظلم وي نن سبا په مسلمانانو سره څومره ظلمونه کېږي نور د هرې زمانې د عقل څه پیمانې وي یو وخت کې د یونان عقلي فلسفه منطق وه او د نن زمانې عقلي پیمانه ساینس ده او قدرت دوه درې صدۍ مخکې لاړ شو مولوي صاحبانو د ماډرنیزم فلسفه کې کله چې دا فلسفه راغله نو څه وشو په یورپ کې مذهب څه شی شو مغلوب شو که نه موږ ویلي که نه په عیسایانو باندې څو ادوار تېر شوي دي 3 ادوار تېر شوي دي عهد قدیمه پورې څه د هغې خصوصیت موږ ویلي که نه مولوي صاحبان تاسو ته پته ده چې مذهب څه غالب و نو مذهب هغه وخت کې نو چې کله د ماډرنیزم فلسفه راغله مولوي صاحبانو د عقل پیمانه باندې څه شی شوه ویله کوئ جدید انسان خو په 19مه صدۍ کې پیدا شو مخکې خو انسانان خو د چا د بل چا تابع وو اوس وایي قدیم انسان چې دی وایي دا د څه شی دی یو زوړ یادګار دی چې دا د بل چا تابع اوس وایي موږ د چا تابع نه یو مولوي صاحبانو کله چې عقلي علوم په شرعي علومو تجربه کوي نو دا خبره صحیح ده ځکه عقلي علوم د انسان د عقل نه پیدا شوي دي د عقل د تجربې نه پیدا شوي دي او شرعي علوم د اسمان نه د وحي په ذریعه نازل شوي دي دوی کې اکثر فلاسفه او ساینسدانان ملحدین یا مولوي صاحبانو دا کم ماډرنیزم فلسفه چې شروع شوله په ده کې اکثریت څه شی دي ملحدین دي که ملحدین نه دي نو هغه دغه خو دي که نه ډیزم والا خو دي که نه ډیزم والا کوم ملحدین دي اوس به تاسو خامخا شاباسې نیم ملحدین دي دوی څه وایي دوی وایي ټیک د دنیا خو خدای پیدا کړې ده خو دا په خپله چلېږي د ګړۍ مثال چې ورکړی و چې فیکټر دا کوم یو حقسلی هغه څه وایي دا وی دنیا خو ټیک ده چې خدای پیدا کړو دا خود به خوده چلیږي نو دا څه شی دي دا فلاسفه اکثریت اوس پکې دا چې څونه غټ ملحد مي که نه چې څونه غټ ملحد مي که ته رچارډ ډاکن ولې نه که ته دا سټیفن هاکینګ ولې نه که ته آینسټاین دوی که څونه غټ که دا فرانسس بیکن ډیوډ هوم دغه شانته کې دا نور دا چې څونه ملحدین دي مولوي صاحبانو دا به اکثر څه وي دوی به نیم ملحدین به وي نو د دې فلسفه چې ګوري نو اټومیټیکلی به څه کېږي نو خلک به د الحاد طرف ته ځي د الله تعالی د وجود نه انکار کوي نو دوی چې کوم کتابونه لیکلي دي ظاهره خبره ده چې په دې کې به د مذهب خلاف خبرې وي نو دا خو صحیح نه ده چې یو انسان د مذهب نه بیزاره دی او دا څه اصول جوړ کړي او موږ یې قبول کړو او په مذهب یې تجربه کړو ځکه دا خو مذهب نه یا مولوي صاحبانو کله چې کارل مارکس دا په خپله باندې څه شي غټ دهري و د چې کله دا قوانین جوړ کړل د دغه دپاره اشتراکي نظام دپاره قوانین جوړ کړو دا د چا په مقابله کې راوتی و دا سرمایه‌دار نظام د کیپیټالیزم په مقابله کې دا راوته دا سړی د وایي چې کیپیټالیزم ظلم دی عام مسلمانان ولې سود دی پکې جبر دی پکې چې څه طریقې سره ته خپله سرمایه زیاتې کا نو د چې کله ورته فلسفه راویستله نو هغې ویلې دا مذهب هم ختم کا کارل مارکس د مذهب تشریح موږ ویلې وه که نه ویلې هغه ویلې مذهب څه ته وایي وایي دا خو دې پادریانو ایجاد کړی دی دې سرمایه‌دارو ایجاد کړی دا مذهب وایي دوی څه کوي د خپلې سرمایه تحفظ کوي په دې باندې نو مولوي صاحبانو نو دا خلک څه دوی د مذهب نه بیزاره و نو رښتیا یو سړی چې د مذهب نه بیزاره وي بیا ته دغه کتاب ګوري نو څه به کېږي اټومیټیکلی به د انسان د مذهب نه څه کېږي نفرت پیدا کېږي نو عقلي پنځم سبب څه شو په مروجه د مذهب تعلیمات په مروجه عقلي پیمانه باندې تللو سره څه کېږي انسان د الحاد طرف ته ځي ګوره دا اهم اصول دي مولوي صاحبان دا زده کوي سبا به خپلو شاګردانو ته بیانوئ تاسو
دا ضروري شپږم